अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स इलियास صاحب سافټویر کمپنۍ طرفه زه محمد الیاس د کلاود ای آر پی یو بل ویډیو سره چې پای کې موږ د پریویس ویډیو کار کوو ټیک ته ځکه چې په پریویس ویډیو کې موږ دا خبره کړو چې موږ به ډیټا وړو ټرانزیکشن سپلایر انوایس ته سپلایر انوایس پیمنٹ ته سپلایر ریټرن انوایس ډیټیل ته کوم ریټرن والا ټیبل شي سپلایر ریټرن انوایس سپلایر ریټرن انوایس ډیټیل سپلایر ریټرن پیمنٹ اینڈ ټرانزیکشن ټیبل دې څلور ټیبل ته خو هغه موږ بلکې په ماډل کې چینجز نه کړو راغی په وجه باندې موږ د هغه ویډیو کې هغه کار وکړو نو دې ویډیو کې موږ څه کوم پکې هغه کار کوو نو الریډي هیډر موږ پریویس کلاس کې ریډي کړو صحیح ده چې هغه موږ سره دلته کې دا دی سیو شو اوس په موږ راځو دې ځکه موږ به د دې ډیټیل چې کوم دی هغه انټری به موږ کوو څه وکړو موږ به د هغه انټری کوو نو ګوره موږ سره د پروډکټ چې کوم دی د پروډکټ د هغه پروډکټ موږ سره په دې کې اوس ګوره موږ هر پروډکټ نه انټر کوو دا هغه پروډکټ په موږ سیو کوو د کوم پروډکټ چې کوانټیټي موږ سره د 0 نه ګریټر دی صحیح ده کنه نو موږ به څه کار کوو په دې کې دا هم سره سپلایر انوایس شو دا هم سپلایر انوایس هیډر شو ټیک ده دا موږ سره دا بیا ریټرن هیډر شو چې دا موږ سیو کړی ځکه اوس د دې نه بعد چې موږ کوم ډیټیل وړو موږ ته د انوایس ډیټیل ته به موږ ټیک ده د انوایس ټی بی ایل سپلایر ریټرن انوایس ډیټیل ته راځي نو ټی بی ایل ریټرن انوایس ډیټیل ته موږ څنګه ډیټا وړو موږ به دې ځکه دا پرچیز ډیټیل باندې یو دغه لګو سمته یو لوپ په لګو ټیک ده څنګه چې موږ دې ځکه لګولې دې څنګه مزه کاپی واخلم ټیک ته او لاندې براشم دې ځته ټیک ده کنه چې کله دې ځته زرا شم نو دې ځکه ګوره دې ځکه موږ سره هر څه کمپلیټ شو دې خو تاسو ګوره په دې کې موږ سره سپلایر انوایس راغی نور تاسو ګورئ صرف ټیبل یې باقي صحیح ده نو دا مو سره کمپلیټ اوس دې ځکه زه دا نه الریډي مو سره پرچیز ډیټیل ریټریو شوی دی ریټریو ته ضرورت نشته یعنی په سپلایر انوایس آی ډي باندې راغلی دی اوس سپلایر انوایس آی ډي بلکې الریډي مو سره شته نه دی ریټریو ته ضرورت هم نشته څه شو کنه دا پور کوي خراب نه دلته به زه راشم دی کې به څه کوم چې کله موږ سره پروډکټ دلته میچ شو چې پروډکټ موږ سره څه شو آی ډي موږ سره میچ شو صحیح ده او بیا موږ سره دا کوانټیټي به زه ګورم ریټرن کوانټیټي صحیح ده که دا ریټرن کوانټیټي اف که فار ایگزامپل که دا ریټرن کوانټیټي ما سره ګریټر دین 0 وه ٹھیک ده نو راشي دا شیز ډیټابیس ته سیو کړه ٹھیک ده ډیټابیس ته کوم جوړي د سپلایر انوایس آی ډي ضرورت دي بالکل موږ سره شته دي د ریټرن انوایس په عام شته دي د سپلایر انوایس ډیټیل وي نو عام موږ سره شته دي د پروډکټ په هغه شته دي ریټرن او دا موږ سره شته دي یونټ پرایس براغه نه راخلو او ریټرن به دلته نه راځي چې کوم موږ سره دي کرنټلی ټیک ده هغه ټول موږ سره دي ځکه دي صحیح ده کنه نو موږ به دې ځکه شو کو دلته به وور او ټي بي ال دا return invoice return product detail بس دلته ورکوم ټیک ده product details او is equal to new tbl supplier return invoice detail صحیح شو ها دلته اوس return product detail ته وسوکو return هغه فرضاً باید دواړه برابر شو چاري ټیک ته دا دینه ګریټر دین 0 و نو صرف د دې ویلیو انټر کاوه نو ریمایندر کاوه ځکه نور 0 دی خو زه نه ریټرن کوم کنه صحیح ده ها نو څو کدي ځکه به کو ریټرن پروډکټ یا ځکه کار زه کوم کنه چې لګي شارټ کوم آر پی ډی کوم ټیک ده آر پی ډی ریټرن پروډکټ ډیټیل صحیح ده او ډاټا دلته کې زه کوم سپلایر انوایس آی ډي نو زه به کوم سپلایر انوایس آی ډي لډي مو سره شته एकदम بیا سه آر پی ډی ډاټا بیا مو سره راشي دي ځکه پرچیز ریټرن کوانټیټي صحیح ده نو به دې زه تراشم پرچیز ډیټیل ته چې کم یو نمبر هم دا دی دا آی نمبر دا به ایکوال ټو برابر شي دسه د دې دا پرچیز کوانټیټي ریټرن کوانټیټي دا کنه نو دا به دلته نه راولم بلکې دې ځکه مو سره یو بل دی مونږه الریډي کوانټیټي ریټریو کړی دا کنه ریټرن کوانټیټي نو چې په کم نمبر باندې
نو هغه نمبر پروډکټ په دې ځای نه ریټرن کوم. نو دې ځای به څه وکړم، دې نه به زه هغه نمبر ویلیو به دې نه زه راواخلم. ټیک ده. بیا آر پی ډي ډاټ د زه پروډکټ آی ډي راخلم. نو پروډکټ آی ډي به مو سره دې ځای نه رالم، دې ځای نه به زه نه رالم پروډکټ آی ډي. ټیک ده. زه پروډکټ آی ډي د کوم ځای نه راخلم، دا دې ځای کې پروډکټ آی ډي دا برابر شو دی پروډکټ آی ډي دا بس دا په پروډکټ آی ډي بیا هم دا راوالی. ټیک ده. او دې ځای نه دا ریټرن کوانټیټي شو موږ سره. ټیک ده. اوس د دې یونټ پرایس دی موږ سره، مطلب د دې آر پی ډي ډاټ ټیک څه نور موږ سره پاتې شو، پروډکټ آی ډي موږ سره وشو، پرچیز یونټ پرایس موږ سره پاتې شو. نو ډاټ پرچیز یونټ پرایس از ایکوال ټو دا به زه دې ځای نه پرچیز انوایس ډیلټا او دا په دې باندې موږ څه کړو ډاټ پرچیز یونټ پرایس بدلته. صحیح شو. نو دا ما سره سره راغی پرچیز یونټ پرایس مو سره راغی. صحیح شو کنه. نو سلور فیلډونه یې ګوره موږ سره دی خو ګوره 1 2 3 4. اوس په ریټرن انوایس ډیټیل موږ سره نه ویزو چې دا مو تر واخلو. ټیک ده. آر پی ډي کنه او ډاټا از ایکوال ټو دلته به زه انوایس هیډر ته راشم دی ته. صحیح ده. او دې نه بوله دا آی ډي راولم ډاټا سپلایر ریټرن انوایس آی ډي دا څه موږ سره 5 شو کنه. دلته به زه راشم 1 2 3 4 5. اوس دې کې موږ سره څه ډیټیل والو شو، ډیټیل والو هم نه شي بالکل. ټیک ده. آر پی ډي ډاټا is equal to return بلکې return نه نو دا موږ سره شو 1 2 3 4 5 6. ټیک ده. اوس په دلته موږ چې دا کوم دا جوړ کړه دا موږ څو کو دلته موږ دا څه وکړو. صحیح ده کنه. پرچیز ډیټیلز چې څومره آیټم دي موږ سره دی ځکه او بدلته یې موږ ریپیټیشن کوو. خو زه هم چیرې دا دونه زه خو زه به صحیح ده که هغسې او که دې ځای نه کې خبره یا دې وجوړېږي. ټیک ده. خبره دې یوه جوړېږي نو چې یوه دې جوړېږي نو بس همداسې ټیک ده. صحیح ده. دلته به اوس وکړم زه ډي بي ډاټا ټي بي ایل سپلایر ریټرن انوایس ډیټیل ډاټ ایډ. ټیک ده. او دې کې به زه څه راولم آر پی ډي. ټیک ده. او دې کې بس ډي بي ډاټ سیو چینجز. نو دلته به دې موږ سره ډیټیل هم سیو شي. خو دې ډیټیل سره سره به زه څه کوم، زه به د سټاک نه ماینس کول اوس کوم. دې کې به سیو کېږي او دلته به د سټاک نه ماینس کېږي. ٹھیک ده کنه. نو دلته به زه وور stock is equal to ٹھیک ده db data tbl stock dot tbl stock ٹھیک ده او stock نو find موږ سره څه کوي دا product id باندې. ٹھیک ده. په دې product id باندې څه کوم stock په دلته find کوم بلکې په دې product id باندې stock find کوي. دغه زه دا product id الته وړم نه دا product id راواخلم. یو خبره ده که چینج هم شي نو زه دغه به پروډکټ آی ډي به صحیح تلي. ټیک ده کنه. کوانټیټي به هم سمه تلي. یونټ پرایس به که وران هم تلي سیټ پکې خو وران خو خیر ځي نه دغه پروګرامینګ کې څوک وران چیز نه پرېږدي. ټیک ده کنه. دلته به دا پروډکټ آی ډي باندې به څه وکړم زه دې نه به زه دا پروډکټ راواخلم د سټاک نو به څه وکړم زه ډاټ quantity is equal to stock quantity minus هم د دې نه به څه کوم ماینس به ترې نه زه څه ماینس کوم دا ریټرن کوانټیټي دا څونه کوانټیټي ریټرن کوم دا به زه دې نه ماینس کوم. ټیک ده.
چې ماینس کوم دی دا بریکټ او توجه خر ضرورت شته نه خو زه بس سټ کې کوته ٹھیک ده دا وته زه ماینس کوم دلته او څه کوم دی دا چې بس دا ګری شي بس ضرورت یې نه خو زه بس ډي بي ډاټ ټي بي ال سٹاک ډاټ اډ او دا شان دا غینه بعد دا سٹاک صحیح شو کنه نو او ډي بي ډاټ سیو چینجز خیال کوئ چې تاسو پرې نه دوه او سمو کوم ډي بي ډاټ سیو چینج نو سٹاک هم د دې سره یو ځای موږ سره اپډیټ شو اوس د دینه بعد موږ سره لاست سټپ سری موږ به اوس التا انټری پاس کو ډبل ٹھیک ده چې موږ ډبل انټری الته کې پاس کو دینه بعد صحیح شو دلته کې موږ انټر لګوم او زم د پرچیز کارت ته چې پای کې موږ نور صدا سي سکړو چې دلته رانه پاتې نشي کنه دا کو چې خالی اختیار د پاره پرچیز کارت کم ځای دا دی که دی اوپیره دی نه کنفرم کې چې سټپ مې موږ کم کړی چې ریټرن کو کنه څونه موږ کړی چې ټول ریټرن کو بس دغه مقصد دی دا وګورئ موږ ډیټیل اډ کړو راغی نه بعد د ډیټیل انوایس ډیټیل بیا موږ ډیټیل چې کوم دی چې سٹاک نه ماینس کړی سٹاک آیټم ریټریو کړی دی ویني پلس کړی دی هغه شان څنګه چې منګل ته کوانټیټی کړه دا چن مو دا پلس کړی دلته ماینس کړه خو دا کار مولته نو ایډیشن مو په نیو یو شي سم اډ پالته تاسو خیال وکړئ د مولا موډیفاید کول پکار دی ولې دا مونږه اپډیټ کوو صحیح ده کنه دا ویني د یو شي ریویو کېدو نه به تاسو ته خامخا څه ناسه ذهن کې راځي ښه دا مونږ سره شو باقي بس میسج دی سکسس دی کې مونږه انټری چې کوم ده د دې سٹاک د ماینس کېدو نه بره مونږه دی ځکه دا دغه اخلو ټیک ته چې کله دا سکسس میسج راشي نو بیا د مونږ سره دا لوپ چلیږي الته ډیټیل میټیلی 8 شي 8 کېږي 8 دي شي او دا سٹاک نه ری پر مو ماینس کا تر کوم پر شي انټری نه لګیدلی ٹھیک ده ځکه چې سٹاک اپډیټ شونه مطلب کار او شونه انټری دی لګي کني ادروایز دی انټری لګي انټری نه لګي مطلب هغه افیکټ نه دی په ځلا پیسې هغه لامو پیسې ورکړي دي او کې افیکټ لګي نو څنګه له پیسې راکړي سیده کنه نو موږ هم د قشان لاړ شو دی ځای ته پرچیز ریټرن او دې ځکه به دا کنډیشن لګو دلته به پیسټ کوم او دلته ورشي دا کنډیشن به لګو صحیح شو کنه اوس د دې پرچیز انټری نه ده دلته وزرا شم دلته موږ پر راځم په خیال دا لړنه یې کړی کنه بالکل دلته به بالکل دغه تراشه د تر کاپی کې کته براشي دی زه ته اچھا ها پرچیز انټری کې وځو سو کوم دی ځکه د وځو ریټرن پرچیز صحیح ده ریټرن پرچیز کې کم نه آی ډی د مو سره انوایس هیډر نشته بلکې ریټرن انوایس هیډر ډاټ انوایس شو مون سره او کاما سره وځو کوم دی ځکه دې کې موږ سو کو دي زته یو کاما بل لګوم باقي اماونت وغیرہ ټیک دي سب ټي بي ال سپلایر بسلا سپلایر ریټرن انوایس آی ډي ناغه وځه سو کوم دی ریټرن هیډر نه دی ورا واخلم او دنه ډاټ سره ز سو کوم ز سپلایر ریټرن انوایس آی ډي وته ز پاس کوم ټیک تا نو دا اونور پیمنٹ وغیرہ چې کوم دا وځه کوم ټوټل اماونت نور سپلایر آی ډي موږ سره صحیح ده نو موږ سپلایر آی ډي او بلکې سپلایر آی ډي موږ اساین کړم دلته نه ده تورېګو سپلایر آی ډي دلته هم دا د یو شی ده بلکې زه یو شی ده او دا سپلایر آی ډي موږ نه اساین کړی ښه دا به داسې کار وکړم دا ټي بي ال سپلایر موږ ریټریو کړی نه دی بلکې کوم ریټریو کړم نه دلته سپلایر آی ډي از ایکوال ټو سپلایر انوایس ډاټ سپلایر آی ډي برابر کیا ښه ځکه چې دا اوس موږ ته انټری بوزو چې انټری بوزي نه دا شیزونه ضروري مخکې نه ویریفای ضروری دي چې مسلې پکې نه خادل ته یو بوزو سپلایر نیم ریټریو کوم دلته به سپلایر مو سره ریټریو کوم نو ور سپلایر از ایکوال ټو ډي بي ډاټ سپلایر ډاټ فایند دا به سپلایر آی ډي باندې ټیک ده دلته به سو کوی به سپلایر
نیم به ته الریډي بس پای شي هغه سم دلته کې دی او باقي اس پیمنټ هم دا حساب دي څنګه چې موږ سره کوم میسج کې سکسس موږ سره راغی ټیک ده نو راشه دا ماینس او پلس ټول بیا وکړه ٹھیک ده کنه دا ماینس پلس چې کوم دی دا ټول بیا راشه وکړه او هغې نه بعد به دلته بیا یو میسج پاس کړو سکسس نه بعد دې ځای کې به ورته یو میسج ریټرن کړو هغه هم دې پرچیز کارت ته به لاړ شي څنګه مونږ کړی دی هغه طریقې سره به وکړو دلته راشه سیشن میسج نه دی زه راشم او دا به زه پیسټ کوم ټیک ده او ریټرن به شم زه ستم ریټرن به شم زه اومدې ته واپس چې ورته وښیي چې او دا ریټرن شو او واپس په همدې راشي او واپس په ته وښیي چې او مطلب دا ریټرن شو په دې کې دا ډیټا ریټرن شو باقاعده به هلته پیمنټ وغیره هر څه به دې کټ شي ټیک ده نو زه دې ځای ته راشم بالکل انوایس به جنریټ شي نو دا ما سره انوایس نمبر از ایکول ټو څه شو موږ سره دې کې به ځم بلکې دې به دغه ته ځي د دې انوایس ډیټیل لپاره بل پیج جوړ کړو نو انوایس په یو هغه ریټرن ریکارډ به ورته ښیي یعنې دا دې نه ریټرن شو ټیک ده نو دې کې موږ انوایس نمبر دی که نه دا سپلایر انوایس نمبر د کوم ځای نه سپلایر انوایس نمبر ریټرن کې دا موږ ښود دی که نه کاپي به ترې راوالو او دا به لاندې هم کېږو که فار اګزامپل څه مسله پکې راغله خو دې به دلته راشي بلکې څه مسله که راغله او که رانغله دې دلته ځي که څه مسله راغله نو دې به څه ته ځي دې به دلته کې دغې ریډایرکټ ټو ایکشن باندې به موږ بوځو یو به ورته میسج کېږدو او فایند فینش ته به بوځو که څه ایشو پکې راغله خو دې به دلته لاړ شي دلته به څه ولیکو some unexpected issue is occur please contact to admin ٹھیک ده ښه او دا باقي انوایس نمبر ښه چې کله دا وشي عمده شیزونه راواخلې صحیح ده او دا دلته یې کېږدئ او په دې کې څوک یې په دې کې موږ یو بل میسج کېږدو return successful صحیح ده صحیح شو که نه اوس دې له موږ راځو دې کې به اوس موږ یې له به ریټرن بل ځای ته بوځو ټیک ده خو فی الحال دې ځای پورې ټیک دی ځو چې موږ دا ولګو نو چې دا صحیح طریقې سره لګي که نه دا ټیک ده نو د ویلیوز لپاره ښه طریقه دا چې تاسو دې ځای کې یو بریکر ولګوئ 1 by 1 یې چک کړئ ټیک ده ځکه چې دې کې همیشه موږ سره بیا غلطۍ راځي تاسو ته پته لګي چې موږ مطلب انټري اوم نه شوه نه کم ځای کې ونه شوه صحیح ده دلته چې کوم ځای کې انټري کېږي هلته به زه بریکر لومبې ولګوم ورن به یې کړم دې نه مخکې به دا ټولې ویلیوز هم زه دغه کړمه ویریفای به یې کړمه چې بالکل دا صحیح دي که نه دا به شي موږ سره د پرچیز انوایس ریټرن اوس دې کې یو پرچیز مونږ سرچ کوو یا دغه کوو نو چې یو پرچیز مونږ ګورو ناول خو چې کوم څونه دي څونه دي ریټرن شوی دی ماینس کوو بیا به پرچیز مونږ ریټرن کوو ادروایز به نه ښه دې څه وایي چې لاګین یوزر کې دغه ټولې ما حل نه کړې ښه
د خیر دی کې دا بعضې ټیم کوي ټیک ده داسې کار وکړو را به شو دې ځای ته دا به یو پیره مونږ کلین کړو ټیک ده او بیا به دلته کې ریبلډ کړو صحیح شو او داسې کار به دلته وکړو دلته راشي اټ اکسس دې نه ریموو کړې یو پیره راشي ریبلډ کړې دا ښه ایررونه درکړي ټیک ده چې راویښ شي پر هغې نه بعد بیا څه وکړو رایټ په کلیک کړو ایډ به کړو اټ اکسس کلاس وته ټیک ده هغه نه بعد بیا یې سیو کړو بیا به یې رن کړو راغی مونږ سره لاګین شو دا اکثره دا پکې بیا څه وایي کسټمر انوایس او دا پکې راکمې لاړل یار دا پکې اونه نه نه تللی نه دي چېرته هم نه دي تللی بله داسې ده چې په دې کې مونږ سره دا ولې داسې شو کسټمر پیمنټ کې نو کسټمر ده او بیا وایي چې دا مونږ سره سری is not available the following information may be used by result the required property the does not exist database TBL customer invoice ریټرن پیمنټ دی مونږ سره کسټمر دی سره راغشتی دی که نه صرف د کسټمر ده که نه بل خو پکې نشته او دا مونږ سره ټوله د یوزر ده خلاصو د یوزر د سره مونږ سره ریلیشنشپ یې پاتې که نه د یوزر چې یوزر کم ټیبل سره ریلیشنشپ دی چې ورته سیټ کړو ښه ګورئ ښه دا به داسې فکس کوئ دلته به راشئ د یوزر ټیبل ته ریلیشنشپ یې دکې پاتې دی ټیک ده TBL کسټم ریټرن پیمنټ هم دلته شته TBL سپلایر ریټرن انوایس هم یو دوه درې څلور ټیبل یې بس که نه return payment TBL supplier دغه customer return payment او TBL نو صحیح دی ګندې خو څه شته نه ریټرن پیمنټ دلته هم دی ریټرن پیمنټ دپاره انوایس او ریټرن پیمنټ دې ځای کې هم دی بیا هلته لاړ شو پیمنټ هم شو دلته انوایس شو موږ سره دلته TBL کسټم ریټرن پیمنټ چې دې کې موږ دا یوزر شته که نه بالکل یوزر پکې دې ځای کې دی موږ سره دا دی ورې هغه داسې کار کوو که نه دې ته ځو د ډیټا اکسس ته پراپرټي ته دا ټیبل یې ټولې کاپي کړئ اول ټیک ده کنټرول سی سره به یې کاپي کړو
راځو که نه هغې له څه طریقه کوو چې ما ته څه ذهن ته اوس راځي چې څه پاتې دي. دا مې پیسټ کړی دلته، ځمه دا به داسې کار وکړم دې دغه ته به لاړ شم ماډل ته، کنټرول A او دا به زه ریموف کوم، یس پې کړم. دلته به رایټ کلیک کړم، اپډیټ ماډل فرام ډیټابیس، ټوله ټیبل یې به راوالم. نه نه هېڅ ضرورت نشته، خو دا به فنش کړم. رایټ په کلیک کوم، دا به زه سیو کوم. صحیح ده، بیا به یې رن کړم. خو دې موږ ته څه وایي اوس دلته چې TBL کې هم لوګو فایل نشته، امپلای کې هم نشته، کمپنۍ کې هم نشته. ښه چې کار به وکړو، دا به کلوز کړو، دې به هم کلوز کړو، دا به هم کلوز کړو، ټوټل هر څه. او دې کې موږ سره څه چې په څه کې نشته، کمپنۍ کې او په امپلای کې نشته. دا دوه به دې کاپي کړو او لاړ به شو هلته کې به یې پیسټ کړو. په کمپنۍ او په امپلای کې خو دا موږ پیسټ او په کمپنۍ کې اوس هغه ریلیشنشپ یې پکار دی. زه خیر راځو دلته. بیا زه واپس پرې وپوم. ښه زه رن کوي، ښه یو پیر اوس بیا پکې څه وي. ښه د کمپنۍ او هغه کې نشته که نه اوس نه امپلای کې نشته، نو زه امپلای او کمپنۍ کې به صرف دا ایډ کړو، باقي سم اپډیټ کوو. دا ښه کاپي پتې واخلو دې ځای کې او دلته کې به پیسټ کړو. شته پکې یار، ښه دلته به پیر دا مونږ کلین کړو. چې به ریموف کړو، دا به ریبیلډ کړو، بیا به یې ایډ کړو. بیا به یې رن. لاګین لاګین نه بعد به دلته راشو. ما څه کول دلته، ښه راځو دې خوا دغه کوو. دا خو وشو که نه، زه دې د ریلیشنشپ یې ګورو چې دې کې موږ دا څه مسله راغله. ګوره مقه طریقه ده، وګوره نه پکې څه چینج شته، نه پکې څه دغه شته. ټیک ده، لاړ شي دې خوا ګورئ، همغه چیز دی. صحیح دی که نه، چینجز پکې شته نشته. موږ سره مسله په څه کې وه، په یوزر کې وه. TBL یوزر له به لاړ شو دلته.
TBL یوزر چې کوم دی سپلایر انوایس او کسټم ریټرن انوایس پیمنٹ نو دا مغه شیز دی نو مغه شیز یې کړی دی. خو زه خیر داسې کار کوو که نه چې دا فیلډونه را کاپي کړي دا صحیح ده او دلته کې راځو دې دغه ته دا کوم چې موږ دې ځای کې الریډي دې سایډ ته ایښودلې که نه دې کې به راشو TBL یوزر له صحیح دی او دې کې به دا پیسټ کړو دا به دلته کې پیسټ کړو کنټرول اس پې کو او باقي چې دي نو ورپسې راشي بلکې باقي به راشي دا مثلا هلته پیسټ کړو بلکې دې ټول راولې ټول هلته پیسټ کړو پوه شوې یاره داسې کار کوو که نه دا شیزونه نه سلانجه کېږي شان صحیح ده د څونه څونه نیټ دی خونه خونه را کاپي کړي ټیک ده په کومو ټمو ټیبلو کې شو بس را کاپي کړي دا هم ترې نظر راواخلم دلته کې به پیسټ کړم بلکې یوزر ټیبل اپډیټ ته خاړو ضرورت شته نه نه دغه نورو ټیبلو ضرورت شته اپډیټ کېدو ته ټیک ده TBL دغه باقي زه راځم دې ځای کې چې کم دغه موږ اپډیټ کوو دا پرې دغه م اپډیټ کوو ټیک ده زه راځم دې خو اکاونټ اکټیویټي ته راځم ایډیټ دې کې ګوره دې کې لږ ویلیډیشن دې موږ کړي که نه به کول غواړي نور څه هم نشته دلته هم ویلیډیشن نه دی کړی ګورې دا ویلیډیشن دی کې موږ کړي نور څه شته داسې کار وکړئ دا TBL هیډ نه دی به ټیکس کولو کې دا ترې راواخلئ زه هم TBL هیډ به هلته پیسټ کوم ټیک ده دې نه چې داسې تاسو کوئ ټیم به ډېر لږ راشي په دې طریقه باندې ډېر اسان دی TBL څه دی نه که نه خو دغه خو چل دی که نه چې پوره فایل موږ را کاپي نه کړو هغې کې خو مسله موږ ته راغله TBL هیډ نه دې نه راواخلئ دا دلته پیسټ کړئ صرف ګوره دا یو پکې ریکوارډ دی نور څه هم نشته ټیک ده صحیح شو خو دا نور شیزونه ولې نشو دغه کولی بس همداسې ټیک دی ښه بیا له هغې نه بعد موږ سره څه دي دا ډیټا ایکسیس او دا ترې ختم کړه بس صرف ځان ته دا فولډر پرېږدئ اکاونټ سیټینګ کې راشئ دا مې ډیټ کې رایټ کلیک کې په نوټ پیډ پلس پلس باندې او دې نه هم دا کوډ را کاپي کړئ دا نه دی دا ته را کاپي کړئ دې کې هم دا ریکوایرډ دي که نه اکټیویټي نه بلکې دا ټول را کاپي کړئ داسې دی هغه ته سیټ کړئ داسې او اکاونټ سیټینګ وکړئ اکاونټ څو اکاونټ سیټینګ بالکل اکاونټ سیټینګ ته راشئ دا پیسټ کړئ دلته صحیح ده دغه شان دی بل ته هم راشئ اکاونټ سب کنټرول ایډیټ دې کې هم داسې راوړو څه کړي نه دي دوباره بیا ایک برانچ دې کې هم دا ریکوارډ میکوارډ دا لګولي دي را راشئ دا کاپي کړئ دلته کې او دلته لاړ شئ او دا اکاونټ برانچ ته راشئ ټیک ده دا مطلب دی برانچ والا ټیبل ته کنټرول وی بس دیټس اټ او راشئ دې دا دغه دلته پیسټ کړئ ښه هغې نه بعد برانچ ټایپ دی ایډیټ برانچ ټایپ کې موږ اړو څه کړي نه دي هغې نه بعد کیټګري کې هم څه نشته کمپني را کاپي کړئ ښه لکه دې کمپني والا کې هم دا ویني بس دا به ضرور شي دوه درې غلي ټیبلې دي زیات نه زیات کنټرول وی صحیح ده د هغې نه بعد راشئ کسټمر ته ډیټا کسټمر نه کاپي را واخلئ دا پکې ایکسټرا غونته کار راغی کوي دغسې مسله کوي نه مزه چې اوس دغه بیرر پسې ګرځي دې نه اسانه دا طریقه ده کوم ویلیډیشنز
او نور لاندې کوډ لاندې کوډ بس سیم دی هغه مسله دغه راشي دا کوډ سیم وي که نه نو دا پروا نه غورځوي. دغه شان کسټمر انوایس ته به راشو دا خو الریډي بس صحیح دی که خو دغه مه کوئ ټیک ده بلکې کسټمر انوایس صحیح دی نور دغه دی رایټ په کلیک ایډیټ کې موږ سره کسټمر انوایس کنټرول سی په دې کې خو هم څه شته نه نو د هغې نه بعد موږ سره بیا څه دي کسټمر انوایس ډیټیل دې کې به هم څه دي بالکل کسټمر پیمنټ دې ته هم څه نشته ریټرن کې هم څه نشته ریټرن انوایس ډیټیل کسټمر ریټرن پیمنټ دې کې هم څه امپلوي ته به لاړ شو امپلوي به څوک دې نه کاپي راوالي دا ګوره په دې امپلوي خو الریډي موږ سره دا شته دی دې کار سم دی دا وختي ما پیسټ کړه که نه وختي مې پیسټ کړه که نه ایرر ریسټور لپاره ښه بل د دې نه بس موږ راشو دلته کې فاینانشل ایئر دی کنټرول سی راشه فاینانشل ایئر بشي صحیح ده که نه د سره کوډ نو په دې طریقه راشه څنګه کوډ ما اپډیټ کو 1 بای 1 مو سره ټیبل داسې اپډیټ کړه ښه کوډ هسې مې اخیستی شي څنګه چې ما سټیپ بای سټیپ واخیست ځینې تاسو هم وایي دې کې هم څه نشته چې کوم ځای کې ویلیډیشن کړي باید جسټ ټاکې ځای ته ضرورت دی ښه دا ویني اوس هغه ډسپلی فارمیټ دی نو بس دا راوالی پرچیز کارت ډیټیل صحیح ده دا ویني یو ټیبل کې دی بس دونه ډېر نه دی خو لکه اوس دوباره موږ ته خو دا پته نه لګي چې موږ کار کم ټیبل کې کړی دی صحیح ده د دغې وجې دا طریقه زه کوم او هغې نه بعد بیا سیل کارت ډیټیل شو دې کې خو ما څه راوړو کړی نه زما په خیال موږ بل ځای دا هینډل کړو سټاک بالکل دې کې دا ویلیډیشن شته کنټرول سی او راشه سټاک چې کوم دی دې ځان سره سیټ کړي د هغې نه بعد موږ سره سپلایر دی سپلایر کې هم څه نشته سپلایر انوایس دې کې هم څه نشته انوایس ډیټیل کې هم نشته ښه پیمنټ کې به وګورو نشته په دې کې ریټرن دا هم دې کې خو نشته ټرانزیکشن بالکل پکې څه نشته یوزر دې کې خو صحیح دی یوزر ټایپ دا شی یوزر ټایپ کې دا انټر نو دا موږ سره څه د هغه ایشو راکړه د هغې د وجې لږ ټایم ویسټ موږ سره ډېر زیات لږ نه زه چې موږ اوس انټریو لګو ښه رن به یې کوو اوس موږ اوس انټری لګو دې باندې رایټ کلیک کې او کلوز آل کې ښه پرې به کلیک کې دې کې او کلوز آل ډاکومنټس صحیح شو لاګین پرچیز ریټرن دا به شو فار ایگزامپل د دې پرچیز کوم ټیک ده ښه اوس په دا شیز به ختمول غواړي خلک دلته چې فار ایگزامپل دې کې زه کوم دې کې 35 کې زه تقریبا 22 کوانټیټي چې کومه دا زه ریټرن کوم ښه څونه 22 صحیح شو 22 کوانټیټي او هغه ویت پیمنټ زه ریټرن کوم د دې نه چې کله زه دا سبمیټ کوم بیفور سبمیټ اول دا هغه ګورم زه پرچیز ریټرن کنه یم میسج کم یې خو دي راځي به خیر دلته سم خو بیا ریټرن سکسسفولي صحیح ښه دا راغی اول دی وګورئ چې دغه ډیټا صحیح را روانه ده بالکل صحیح وکړه را روانه ښه نن مل دی پسې مزه ویلیوز په ځای ټیک ده دا څه خبره نشته دا صحیح دی
یو پیره به زه سټیپ واخلم او سیو شو سیو شو موږ سره. نو ګوره اوس چې کله دې سیو شو نو ګوره دا کوم زیرو چې موږ سره روان هغه څه شو او 1 شو. صحیح شو که نه؟ ښه اوس به زه دې ځای ته راشم انوایس ډیټیل او د هغې نه ماینس کول. صحیح ده بالکل ښکته دي. ښه کله چې دا وشي دننه به دې ته هم لاړ شو. میسج څه موږ سره راغی ریټرن پر سکسس ویت پیمنٹ. صحیح شو ویت پیمنٹ موږ سره راغی. دی نه بعد موږ څه کوو کریډنشل پرچیز آی ډي پرچیز. ګوره دی کې اوس موږ سره 1/17 آی ډي راغله. اوس دې ځای کې ګورئ دې کې ته زه ښیم دې کې موږ سره 3 دي ګوره ښه. یو کې موږ سره څه آی ډي ده پروډ آی ډي یو 1 ده. یو موږ سره څه ده 8 ده او یو به موږ سره 7 وي. دی به دې 7 والا حساب راخلي ښه. دا زه رالم ګور ریټرن کوانټټي صحیح ده د دې نه ده برابر نه دا موږ سره څه وه 7 وه او دې مطلب ویلیو به 0 وه موږ سره. ټیک ده ګوره ریټرن کوانټټي څونه موږ سره دې 0 ده. نو ګوره دی موږ سره ونه کړ. ټیک ده د هغې نه بعد بل ته رالو صحیح ده چې وګوري میچ نه شو بیا دوباره ګوره میچ په شي اوس ښه دوباره ګورئ بیا صحیح ده بیا را روان شو. ټیک ده چې راغی موږ سره دا میچ نه شو پسې دا بل دې میچ شو. وینې ریټرن کوانټټي څومره ده په دویم نمبر پوزیشن باندې 22 ده که نه دی اوس دننه راشي راغی موږ سره صحیح ده. دا موږ سره ګوره پروډکټ آی ډي هم راغی دی هم راغی دا هم صحیح ده. ټي بي ایل سپلای ریټرن انوایس آی ډي سیو او سیو شو موږ سره. اوس په سټاک نیټ وشي سټاک کوانټټي موږ سره راغلی. ټیک ده سټاک کوانټټي 13 موږ سره پاتې شو اوس څومره بس اوس 13 یې پرېښوده. ټیک ده ښه دا موږ موډیفاید کړو ډي بي سیو به کړو موږ را به شو موږ سره او د هغې نه بعد بل زه ګورم. ټیک ده دا ټول دغه به دې کوي ټیک ده ګوره انوایس نمبر موږ سره دا راغی. ټیک ته دی موږ سره دا راغی او پرچیز انوایس دا به زه رن کړم چې رن یې کړم ریټرن سکسسفولي. خو دلته وګورئ همغه کوانټټي موږ سره پرته اپډیټ نه شوه. د یو خو دا کوانټټي موږ له اپډیټ کول پکار دي. صحیح شو او بل راځو دلته ګورو چې موږ سره دلته ډیټا لاړه که نه ټیبلو ته. زه به ټیبل څخه دلته راشم دې ځای کې او دې کې به زه راواخلم د سپلای ریټرن انوایس نه ورګه اول بلته سلیکټ سټیرک ولیکم سلیکټ سټیرک فرام چې به موږ سره سپلای ریټرن انوایس. ټیک ده دا به زه انټر دلته کې ورکړم. بل به موږ سره سپلای انوایس ریټرن ډیټیل هم زه سلیکټ سټیرک فرام دلته به راشم ریټرن انوایس ډیټیل انټر به ورکړم صحیح ده او باقي به زه پیمنټ ته راشم صحیح ده سلیکټ سټیرک فرام سپلای ریټرن او دا به سلیکټ کما ټوټل ایزیکیو سوري کلاود ای آر پی او زه راشم. ټیک ده چې دلته راشم ایزیکیوټ کړم نو ګوره موږ دا راغله موږ سره 22 کوانټټي وه. ټیک ده یونټ پرایس یې موږ سره 70 او ټوټل پیسې 15400 راغلي صحیح ده کوم پرچیز یونټ 700 دلته چې زه راشم د دې پرچیز یونټ پرایس سره 700 دی ما دې 22 کوانټټي ریټرن کړه وه د هغې موږ سره پیمنټ څومره راغی ټوټل 15400 ښه دی موږ سره. اوس به زه راشم په ټرانزیکشن ټیبل کې به هم چک کړم چې یاره په دې آر پی پي باندې او په دې آر پي یو باندې موږ سره ټرانزیکشن لګېدلي که نه لګېدلي. نو زه به سلیکټ سټیرک ته راشم دې ځای کې او ښکته به بالکل راشم نو ګوره آر پي یو باندې هم لګېدلي دي ټرانزیکشن دا موږ سره ډیبټ اینډ کریډټ صحیح ده ګوره دی خو موږ سره دا پکې څه غیب شو اچھا برانچ آی ډي ده ښه ګوره 1500 موږ سره دلته مو لګېدل دا دي ټیک ده آر پي یو صحیح ده موږ نه پروډکټ لاړل پر اګینسټ کې موږ په ده باندې قرضه وړې ده دې هغه قرضه به اوس موږ له څه کوي موږ له ده بیا دلته دا درام کړه صحیح ده دې کې جنریشن ته راشم نریشن کې څه حساب کتاب دی چې ریټرن پرچیز ټو
serve issues, return purchase, payment is pending. Return payment from serve issues, return payment, return purchase payment is succeed. صحیح شو. نو دا مونږ سره شو د ریټرن فلو چې راغی په ترو کوم یو پروډکټ ریټرن کوو او کو اوورال پرچیز ریټرن کوو. خو اوس په دې ځای کې موږ په ریټریوینګ کې فلو بدلو ځکه چې کوم سره کومه ډیټا ریلیټډ په دې انوایس الته پرته نو آی پروډکټ هم دې نه ماینه شي. ټیک ده. او دې پورا دغه په سکرین باندې کېږي چې دا د دې نه دا ریټرنینګ هم شوی دی. یوازې دا نه چې پرچیز شو او پرچیز هیستوري نه وسره به د هر پرچیز سره به هغه سره به هغه ریټرن هم پروت وي. ٹھیک ده کنه. که فار ایگزامپل پرچیز فل ریټرن شي نو صرف ریټرن پرچیز ورته. ٹھیک ده کنه. ان شاء الله دې باندې به کمنټ کلاس کې خبرې کوو.